یعنی ما ته اوس هم خپل غریبي او نستي داسې را مخامخ ده چې کله به د یخنۍ د ورځې شو نو زما بالغ نه دی په دې باندې د باران هغه یخ څاڅکي راتلل او زمونږ د کچن ټول لوښي به د هغه چت لاندې پراتو او یو ټکار به شروع. بسم الله الرحمن الرحیم. اوریدونکو د CRSS یعنی سنټر فار ریسرچ اینڈ سکیورټي سټډیز لخوا د سباون پروګرام په نوموړي پښتنو کې زموږ مساسو قربا لحاظ لي. همیشه په دې پروګرام کې موږ د دې سیمې سره تعلق لرونکي نوموړي پښتانه راوستي دي تاسو مختم کې نه ولي. د پروګرام د مقصد نه وتاو ست پته لګیدلی وي چې هغه خلک چې د دې معاشرې نه د ساغستو په دې معاشرې له څور کړی وي. یوسف جان عثمانزی چې د خیبر نیوز استر خبريال له انکر دی راغوي نن زمونږ هغه ملمه دی یوسف جان صاحب تاسو سره کلی و ډېر مننه لہذا کور دی ودان. یوسف جان عثمانزی صاحب خلق عموما تاسو لکه په موبایل کې کلیپونه تاسو ساتلی په سوشل میډیا فیسبوک باندې ټوئیټر باندې تاسو هغه لینکونه چې کوم تاسو د پروګرامونو وي تاسو چاپی وای عموما تاسو د ژوند دا اړه دی خو خلک دام پیژني چې د 400 عثمانزی سره تعلق دی چې تاسو یوسف جان عثمانزی نوم دی پورا لګ خپل پیژنګلو زموږ اوریدونکو ته وکړي. لہذا ډېر مننه. زما تاریخ پیدائش ما ته هم نه دی معلوم. اکثر چې ما یاران دوستان دین هغه ماته 4 سالګری ورځ د کومه زغی ته هم غریب شری د سالګری ورځ نه معلوم. په نسته کې راغلی شوی خلک نو لہذا رښتیا خبره خدا ده چې زه چې په میټریک کې معلومات خپل پرنسپل وی چې بچي دا د میټریک سرټیفیکیټ په دې باندې خپل ډیټ اف برث ولیکا. ما ته اوس هم یاد لحاظ چې ما پاغه باندې دا 12/12/1974 په خپل ولیکل ځکه چې زما دا 12 ډیر زیات فخو صحیح ده. نو دا خو راته نه پته چې زما اصل تاریخ پیدایش څه دی خو بار هم دغه ځان لګبګ بوي. صحیح ده. زما داجی خونی لیکل چې زه زما اصل تاریخ پیدایش څه دی خو بهرحال عثمانزو کې دا زمون کلی دی دا د دې لنډ شان پیژنګلو چې 400 عثمانزی دا د باچا خان علاقه ده غنی خان اسفندیار ولی ایکس وائی زد او د دې نه علاوه دغه یو مشهور شخصیت چې د حریت پسند حاجی محمد امین تورنګزی صاحب بالکل هم دغه زینا دغه پیدایش دی دغه تحریک چلیدلې بالکل دغه زینا ابتدایي سبق ما د عثمانزو های سکول نه ویلې دی کمیټې سره نیو سم سکول شته د های درجه ده او دا دویم درېمه پورې مالته وی دغه نه پس بیا زما والد سپچون کې واټه کیو دغه ټرانسفر شو په خبر ته نوم غرالو بیا په خبر ته بیا په ورس کروڑ باندې زمنګ والد شیبل توسیدو او پینځمه پورې ما اریګیشن کالونی ورس کروڑ هغه ځکه او بیا دغه نه پس چې دینو اتمه پورې نمبر 3 سکول خیبر بازار دغه نه او لسم ما بیا د یو پبلک سکول نو کو ځکه چې پاتم کې 2 ځله فیل شوم د یو استاد د وجه خو د وسره ډیر زیات فوکین نو بیا مو راکې پبلک سکول کې داخل کوم لسم مې بیا هم د کوټه کې سکول پبلک دغه نه مې کو دغه نه پس بیا ګریجویشن پورې واپس بیا شنغر ته لاړم مې ګورنمنت ډیګري کالج 400 دینه ما بیا ګریجویشن وکړو لہذا چې کله ما دورسم کو نو دغه نه پس بیا ما د وړې غوډه کې نو کړی آغاز وکړو دغه سره نو بیا زما چې کوم بي ونه اخو خیر ریګولر واخ ور سره ما سره غوډه کې مزدوري هم کوله ګریجویشن 400 د کالج بیا دغه نه پس بیا ما LLB وکړه دا 3 کال د LLB چې زما دینو دا هم زما وسره جاب او سار زنو کړل لتم داسې زما دیاړي لګیدل په یو ځای کې لہذا 180 روپے ډیلی ما راکوله ما 3 کال 180 روپے ډیلی باندې کار کړو او علاقم تاسو لہذا هریچند منځني کې ما ډیر زیات کار کړی دی او تاسو په هر کوڅه کې تاسو تیا دي چینیانو بلغه شانته دا پختې جوړول دي نیرونو دا بالکل نو زه دا غي سوابسکار بالکل سکار پروجیکټ کې مدري کال ملته او چې څنګه مې دا غزين هغه زموږ ایکسچینج سه بوغه بیا ډیر کار شو یره بستا یو بل کار نیو بسته امتحان دیته امتحان نو بس دغه نه کړنه را برخاست دغه نه پس چې کله زما LLB شونم بیا رالم دلته ما وکالت سٹارټ کړ یو کال 2 کال مې وکالت کو چونکه زمون خدای چې د غریبې کورونه نو ورونه بیگان زیاتی نو هغه 2 کال خلارم رالم اخره تامور وی وسه تشي مخو کې وړې د کچروته صحیح ویرا کار مې نه دی خو بس بیا ما استخاره وکړه
او د جمعات استاد راته وی چې دا وکالت ته پرېږده. صحیح. دغه نه پس لہذا الیکشن بل تاسو دوه مچ دغه دوران کې هم ما د ریډیو نه سټاکا پکا پروګرامونه سٹارټ کړو. صحیح. او ورسره د سرکاري ټي وي نه هم ایز ا نیوز کاسټر خبرونه مې نو 3 کاله ما په سرکاري ټي وي کې تیر کړل، لک شانته یو 3 کاله په ریډیو کې، او بیا ورسره خبر ټي وي کې هم په 2005 نماسي لګ پروګرامونه سٹارټ کړو. صحیح. بیا ورته دویم چې د دوران کې مال تعداد نو کړې وړې غټي، بیا په کې د فارم اړختراله ملتم ډیر زیات کار وکړو، یې دوايانو بیا به سلمنی وکړه، وکالت مې وکړو. د دې نه علاوه یې لا تعداد نو کړې دا وخت یادم نه چې کمی کړې دي، خو بهرحال جون چې نو غدا سي تیر شو چې سوته وي د زده کړې سره هم تیر شو، د مهنت او د مشقت سره هم تیر شو. نو بیا دغه دوران کې چې کله خبر نه مونږ واړو ټکا پکا پروګرامونه کول په 2010 کې بیا یو افر راغی چې به راځو اوس مونږ جوائن کا خبر ټي وي. نو دا در به جلال خوش نصیب و یاران دعاګانې وي چې لا لګیم او باقي چې زموږ د پیرو مونږ ویلو چې 15 کال نه تاسو په باقاعده توګه دا وینو کړه. بالکل جی باقاعده توګه ټیک شو دا کارو سروان درته یوسف جان صاحب چې لکه ټي وي اړه مطلب تاسو بلا نه کوي وکړلې تاسو وایي چې رسو کې سم مسلې وي سکه سم مسلې وي زمونږ د خلکو عموما یو سوچ چې سرکاري نوکری مې وکړلې سرکار نوکری بس په سرکار باندې پیسې ورړه 2-3 بجې شي صدر راواله په سرکار پیسې واوړي. تاسو چرته د سرکار د نوکری کوشش نه وکړه لکه چې لیلویم کړي و دې مطلب تاسو سداسي کم تعلیم هم نه وستاسو لہذا بتا دوه مچ د لیلوی سره ما 2-3 ډیګری نورې مواغشتي. صحیح ده. هغه زما خیال چې دغه ضرورت نشته، ځکه دا چې دغه تعلیم چې دی نو دا صرف د دې لپاره نه چې ته سرکار په نوکری کې نه. لہذا زما خپل خیال دا چې سرکاري نوکری داسې لکه ستا چې سړی ضمانت ضبط کی 9 سے 5 ډیوټي کې نه 15 پورې ستا بس په حوالات کې ناشته. صحیح. وخت په تیریږي او اخر به ریټایر شي طالب یو پندر کې بس کیسه به ختم شي. صحیح. تیری به در نصیب شي او بیا به نو ساتي او 500 تصفیه بر علاج کی او چې سوچ کې نو سوچ پکې چې ما د معاشري لور کړل زما عمر لدا بلکې زما د مرګ چې کوم اوسم ما سره کینی پاسې ما ته وی چې اوسم راته وی چې یوسف جان ستا خبر زمون نه لري، حالانکه ما نه ټول خبرې ټولې دي چې په ما به یو چپاره لو ما بغي تر سکول یا د کالج په وخت کې چې هر د مو سره روان دي دا شي کیږي. نو سړی چې لک شانتي سوچ فکر کوي او زبردوم چې زبر حساس ډیر زیات یا زبردوم چې لہذا ما چې کوم نيستي او کوم غریبي ته راکړه کنه زمانه د خیال چې دا ټیم چرای چې زمانه حالت لک بل شان شي کته زمانه سترګو تو ګورم ته برابر. بالکل یعنی ما ته اوسم خپل غریبي او نيستي داسې را مخامخ ته چې کله به د یخنې د راز شونه زما بالغ نه دی په دې باندې باران غي احساس کی راتل او زمون د کچن ټول لوخي به دغه چت لاندې پراتو او یو ټکار به شروع. صحیح. بیا دغه ته بیا هغه زمرانی ریږي چې زمون تنبه ماته شو قرضدار وی چې راکې دا پیسې، حالانکه دا وخت زمون عمر دومره زیات نو. بیا دا زمان نیریږي چې زما غریوان زما د تنبه مخامخ اوښلې دنه دا زمان نیریږي. بیا هغه زمان نیګری لہذا چې زری په کچرو کې منډه ترړې وام چې پلار می جیل تلاړ او هغه زمران لہذا نیریږي چې کله بلا پن خلک ستاسو تنبه مخامخ خودري کې استاد مور تلاسونه د سرو کډرو باسي ته وی چې دا ورکه بچي چې دا یو شي دغه شانته په دغه دوران کې په دغه سختو کې چې سوړې راغټيږي نو زما خیال لاره چې هغه حساس کیږي نه ولې بیا په دې سیمه چې اوس بیا سره روان دي نو هغه لاغل بیل کړو نو دا ټول سيزونه دي چې زه سرکاري نوکری تاړو جوګه نه کوي. صحیح. اوریدونکو یوسف جان مانځي سے خپل پیژنګلو کړل چې دغه د کمیسي می سره څنګه تعلق دی دغه س احساسات په هغه په ژوند کې کوم سخت دي شي بیان کړي. یوسف جان مانځي تاسو خپل پیژنګلو کړل همیشه تاسو د خلکو نه تاسو نه کړی په خپل پروګرامونو کې ورکه نن څنګه محسوسوي چې نن زه تاسو نه پوښتنه کوم خلک لہذا کله خلک لکه عموما استاد جون اړخونه چا نه راځي کړی بالکل عموما خلکو ته کوم نه تاسو کردار یو سپرمن ټایپ ښکارا کېده نو څنګه فیل کوئ نن په خپل د مایک دی بل اړخته نن تاسو ناسي خلک لہذا چې تاسو د نوشي زما ډیر مرګرو ته زما ډیر مینوالو ته پته نشته چې یوسف هستی صدا
زما دا خبرې لږ شانته حوصله افزایی هم ده د هغه مرګرو د پاره د هغه مینوالو د پاره د هغه ځوانانو د پاره چې هغه تعلیم یافته دي خو خپل مرام تلانی رسیدلې نو زه هغه ته دا وایم چې په سخته کې په غریبۍ کې په ډېر بې وسه کې راغټ شوي بچیان هم خپل مرام ته رسیدي شي که چېرې د هغوی سوچ مثبت وي. صحیح ده. ټیک یوسف جان نن صاحب تاسو لکه د علومیا به تاسو بلکې د کیریر په حواله سره دا وکم عموما خلکو چې لیدل تاسو نو مایک د سره وي چرته چې غلط کار وي څوک غلط سيزونه خرڅي تاسو حالت موجود دي بلکې خلکو خدمات چې کوم زیات تاسو فیډبیک لیدا کړی نه دی په نږدې موده کې تاسو د جالي پیرانو والا چې کوم هغه ډېر دغه شی چې په هغې کې تاسو هغوی ته ویل چې یاره دوی قنوت ووایه دا شی نه ووایه څه محسوسوئ په دې وخت کې آیا دا پروګرام چې تاسو کوئ څه احساس وي ستاسو؟ لہذا دا چې کوم کارونه زما دي که نه یا ستا دي په حیثیت یو صحافي که نه صحیح دا کارونه موږ ته پاتې شو. صحیح دا موږ ته پاتې شو په دې کې خلک پړو چا چې دا کار مطلب دا چې یو سړی جعلي پیر خبره کوو تاسو وکړه نو جعلي پیر د لاس په څوک د اډه په څوک باندې پکار دی چې یو عالم چې په جومات کې ناست یو زرګاو خلک ورته ناست نن عالم صاحب نن مفتي صاحب دغه په کلي کې اډه جوړه ده جی خلک په چوف باندې زرګاو پیسې دي تاسو د کلي مثال به ورکم جی په بنګله کې یو ماشوم چې په چوف باندې اپریشن کا زه چې لاړم زرګاو خلکو هغه زرګاو خلکو کې لا تعداد داسې خلکو چې تعلیم یافته صحیح بلکې یو کس خو پکې داسې چې پکې د انګلند نه راغلی بوتل وسره نو دغه ځای کې به عالمان ني مفتیان بني مشران بني مطلب زمون خدا سي وطن نه الحمدلله چې دلته خپل پکړې ډېر خاوندان نو مال افسوس په دې باندې راشي دا ډېر ورنه باندې بیا خبره دا شو چې هغه ځای کې چې کله دا نورې کیسې قطارې رواني مطلب چې هیروین نام دي یا زبدا وې ما چې دا نور کیسې ډېرې عام دي نن یو 2 هفته مخکې موږ په پېښور کې ما یو انویسټیګیټیو رپورټ تیار کړ او او پای کې یو سړی شراب خرڅي صحیح ده او مختلف ځایونو کې خرڅيږي نو ما غته وی دا څنګه روان دي نو هغه وی ځکه روان دي چې زموږ کیسه جوړه ده کړه یعنی هغه سړی چې دا ورده خاوند په کار شه دا اډه بند کیږي نو چې کله دا ورده خاوند چپ پاتې شي کیسه به خرابيږي چې کله د علم میراث ولا خاوند عالم مفتی پاتې شي بګاړ برازي کله چې ستاو زما قلم د مفادات او د لفافه او د سمجوتي ښکار شي نو معاشره به خرابيږي نو بیا به څوک میدان ترازی لہذا مطلب مین د برازي سره خاص بچي به راغټي او خاص سوچ سره چا بداکار کی نه دا ستاو زما کار دی بل خبردار چې لہذا موږ مسلمانان یو موږ پښتاني زموږ پر وطن چې څه جوړه ده نو دا کردار به اخر څوک ډوبوي ګوره د زموږ یو تاریخ لیکل کېږي یاد ساته بالکل کله چې ستاو زما پسونو کې سپین ولګي کنه او پتاو په ما پیری راشي مونږ ته تکینو نو موږ سره په زموږ په ځوانه کې به موږ سره سیوي وکنه چیرې موږ سره ډیلی ورکړل د معاشرې له کنه کنه بس موږ سره پرال سره غنم هم خلاص کړ یار موږ ودونو کړل بچي مړول ټیک ده یا دون شو چې بس بډاګان شو نو سیم د لاسونو بس هغه اوس ببل او ټافیانو دې ته پاتې شو بالکل است نه موږ د ډوپیره تړو نه رسو موږ د دې زمانه حریت پسند یو او دا کار زما په خیال چې صحافي چې دی کنه د صحافي د ذکر څخه کوم چې زما تعلق د صحافیانو سره دی دا خبره کوم چې وی آر د ریل هیروز ټیک خو چې مفاد پکې نه لالچ پکې نه په صداقت باندې نو دا کارونه چې دا کوم نو دا ما خیال چې دا زما فرض نه دا په ما باندې د معاشره او د دولت یو قلنګ دی او دا زاده کوم خو د دې قلنګ ادا کولو کې لکه ډېرو خلکو زړه کېږي چې یاره زه یو غلط کار منې کوم خو د هغه سره یو پلیټفارم نه وي د هغه سره یو ځای نه وي د دې پلیټفارم په دغه کې ځکه عموما خلک خپل بچي دغه کوي چې بچي مه کوه بس پرېږده دلته نور خلک هم موجود دي نور به هم څوک شته دی ځان نه عرضې کې مه نیغوه دا عموما زموږ د مشرانو زموږ کشرانو ته یو نصیحت وي په دې دغه کې چې کله دا نصیحت راشي نو ډېر خلک وروسته شي د خپل دغه نه پیر باندې چاپه وهل یا د هغې سره په جعلي دوایانو دا مافیاز دي دا داسې خلک نه دي چې مونږ ویلی شو چې یاره دا کوم چې مونږ ته ښکارېږي دا د دوایي یو جعلي دوکان دی د دې په شا لوی لوی کارخانې لوی لوی خلک ملوي د دغه خلکو نه تا ته چېرته دړکې دمکې داسې سره راغلي دي لہذا اوس هم په عدالت کې زما خلاف کیس روان دی
ځکه چې ما یو دکان بند کړ. صحیح ده. هغه دکان هم د تعویذونو صحیح ده. هم د دې دکان چېرې په تا نه په ورکوټې غوندې کې کاغذ باندې زرګو روپۍ والي. صحیح ده. دا صرف یو کیس نه بلکې دا سلاتعداد قصې چې زموږ د ژوند سره تړلې بلکې زه به دا وایم چې کله زما یو اپیسوډ یا زما یو سټوري په نیوز باندې وچلي په خبر نیوز باندې هغې نه پس بیا مې یو اپیسوډ موږ سره هم کېږي. صحیح ده. زه د هغه ټولو څیزونو نه راتېر شوم. خلک لکه عموما ګوري ستا 13 منټه پروګرام خو لکه ما ته چونګې صافي وی چې د دې 13 منټو پس شا باندې 300 منټه پروګرام شوی. ایگزیکټلی دا داسې نه چې دغه وکی په دې په شا ډېر دړکی ډېر په شا آیا تاسو څه فیل کوئ سره غلي دي لہذا کله تا ته ټلیفون راشي کنه خدای دې نه راولي چې تا ته یو ټلیفون شي خو چونکې زموږ ژوند داسې دی نو دی کې داسې بار بار شوي دي جی چې کله ټلیفون وشي کنه او راشي جی جی او تا ته وایي چې زه تا مړ کوم. صحیح ده. یاره دغه وخت ستا د اعصاب نه دي دا داسې راګونډي شي کنه یعنی زه مثال درکم چې لکه چرګوټي د پاسه ته د اتیخ پکې دی. صحیح ده. یعنی ستا بالکل د اعصاب کار پرېږدي او ته بالکل داسې شی لکه ساکت لکه وره شي ودرېږي او په ولاړ ویلي کېږي دا ډېر سخت کاري داسې فونز راځي دې کې شک نشته دا فون راځي او دړکې هم وي داسې ډېرې خبرې دي خو چونکې مقصد داسې دی که نه ګوره هغې په شا باندې زه تا ته یم زه ټلیفون خو زه به وایم چې دا یو وړه خبره ده زه چې سهار روزم که نه نو زه خپل لور ته په ډکو سترګو ګورم. صحیح ده. ټیک ده تا د زړه خبره کوم. صحیح زه نه کوم نه ګورم هغې ته زه یم چې پته نه چې زه بیا واپس کور ته راځم او که نه تا ته د زړه خبره ده. صحیح پوه شوې چې کله داسې قسمه حالات جوړ شي که نه نو ستا ژوند کې به څه خواږه پاتې شي خو زه د دې نه باوجود تا ته وایم چې زما په ژوند کې دومره خواږه دي چې زه تا ته ویلی نه شم. صدر په دې بازار کې مې 15 منټه ودروه نو دنیا به ما ته راټولی شي. صحیح پوه شوې نو ما ته هغې دا احساس راکوي که نه چې یوسف جان لار دې سمه ده. نو ټیک ته یو دا خو د خلکو خبره دي خو باچا خو زما ساګانې لیکلي دي که نه پوه شوې زه اکثر ملګرو ته وایم که په دې لار کې لاړې نو یاد ساته که یوسف وي او که نی خو د یوسف دغه مزار به مبادي بیا به د خلکو ژبه کار نه کوي چې یوسف بابا مزار لیبوزه چې خولې کولو شي نو دا حق لار ده نو که په دې کې سړی لارم شي نو په دې لار کې تک یا مړ کېدل نه مړ کېدل نه دي د ژوند یو نوی آغاز دی. ټیک شو. یوسف جان صاحب لکه د ټي وي باندې خو تاسو ناستې خپل پروګرام وکړئ دغه وکړئ خلک وایي لکه تاسو دلته چې تاسو سره اکثر ګوري کله نه کله موږ وګورو اسسټنټ کمشنر هم وي آیا تاسو دا نه محسوس وي چې تاسو لکه دا خلک ستانه مخکې چرته دوی ته دا ځای تخې که نه دوی ته دا ځای معلومي ته ځان سره بوځي لہذا دا ګیله زما هم ده او دا ګیله تاسو مو کړه په یو بل انداز کې بالکل هم دغه شان ده. زه خو ستاسو د پروګرام په توسط سره چې هغه ټولو محکمو ته دا وایم که هغه اف آی ای ده که انټي کرپشن دی که نور ایجنسۍ دي که پولیس دی یا زموږ ضلعي انتظامیه ده موږ ورسره ودرېږو. صحیح. زما کوشش ده ټول ته دا زما دعوت دی ستاسو پروګرام په توسط مې اسم زما هغې ته دا دعوت وي چې بهی تاسو موږ ته ووایه موږ درسره ځو تیار یو ته خبره داسې وروره چې لہذا په دې وطن کې چې دا اړې ګړې جوړ دی که نه جی نو دا هم د دې د وجې جوړ دی چې هر سړی خپل کار سره مخلص دی. که چېرې دا خلک مخلص وي نو د عمل په داسې روانو دا ته چې اوس راغلې راځه چې اوس رالم په دې ښار کې تېرېږو دې ښار نه به هر څونه کنډه یو څونه تپوسونه دي ټیک شو په تپوس ما سره ته به نه منې اوس هم ما سره په جیب کې کم از کم 4 که 15 کارډونه زما د پېژنګلو پراته دي خلک وایي افغان مهاجرین نو زه مهاجرونو ته وایم چې تاسو به یې اړخته کړو نن خو یوسف جان هم ځان سره 15 کارډه ګرځئ د خپلې پېژنګلو دپاره نو دا ځکه چې د عمل د اړې ګړې ښکار شو د تور سپین پکې پته نه لګي او پته لګېدل ډېر اسان یو خبره دا ده چې پس موږ خپل کار ته پام نشته نو. صحیح ده. یوسف جان صاحب وختي زمونږ چې کوم سوال و چې یاره دړکې تاسو ته میلاویږي خو بعضې وخت کې دړکې نه بعضې وخت کې تاسو وختي شروع کړئ لفافې هم میلاویږي آیا دا تاسو ته دا پیشکش یا دا افرز هم شي بالکل لہذا بالکل داسې او اکثر داسې کېږي چې پروګرام وشي او چای پاڼې وکړي نو دا زه کله افسوس هم کوم زه وایم چې کیدای شي خدای دې نه کړي دا څنګه دا صاحب دا زموږ صحافیانو چې داسې یو روایت جوړ کړی دی چې دا خلک داسې عادت شوي دي بخښنې سره دا خبره کوم یعنی دوی چې دا
تعالی خړې لفافه درکې کنه پای کې ډېر پیسې نو دی دا ویا ډېر د مين نه درکې صحیح او اکثر داسې شي نو زغی ته سم په جواب کې دا ما چې کم ټکی ستاسو د پاره د زړه نه استعمال کړل کنه خدای راستی کدا لفافه ما واغشتا نو مې زما ټکو خوان بروکی صحیح ما چې دا وې منو بس لفافه ما پشي او دا غي واپس بیا تاسو ته بلم کوم کنه چې مال چې زه د لفافه ولې واپس کوم کنه حالانکه تاسو سره پولیس زه بجې دي چې تاسو کاټ کما پولیس مو تاسو سره هم دا پولیس تاسو ته خپل پته ده چې د بدقسمتۍ نه بدل دویم چیرې هغوی د ټرافیک پولیس یو ښکارا مثال دی ګوټ کې لګي یو خپل ډیل کې یو پیسې لیو کاغذ واپس ورکړي همدغه پولیس په تاڼه کې تاسو ته پته ده راګي خو پولیس به تاسو سره می ټیک شو نو سمه سوسوي دی وخت کې چیرې دړکا نه صحیح شیرینی دی په نوم د چه پانی په نوم باندې څنګه نو قانونونه او لفظونه ول ډیر ورکه خوشو مغې لرازي صحیح ده ټایم کریج کوي اصل کې خبر ده چې دا مشر تعالی کم قدر درکې کم عزت درکې کنه جی یو ځای ته تلاړ شو تا ترونه بایگان مشران کشران ایون تر دې هله پورې چې خلک خپل کور تمبیم کولو کی او د ترسرم تاسو سره ملاقات وشي صحیح یعنی چې دونه پتا باندې باور د معاشري شي د معاشري د خلکو شي بالکل په هغه ځای کې دوی تعالی ایواز درکړه د پیسو صحیح پیسې نه دي عزت ته قدر دی دعا ده نو دا هغه پیسې دي خو شکل جدا دام دولت ته کنه صحیح صرف پیسې دا روپے خو دولت نه نه نو ما سره چې کم دولت نه د خبره ده لہذا چې زنه ما کنه جی چې زنه مې کنه نو یاد ساته که زه کوم شم زرو کېږم نه دا یاد ساته ما چې دا لږ وخت په نشپک کله ما نه منډي ترډو ول یو زما سکاري سپینه خبره کوم پړاګه کوم اور سړی ته کوم صرف دا مې وکړه یعنی دا خو زما د ایمان کار دی چې ستا خلو لاس او زړه نو ما خو صرف د خلی استعمال کو یعنی دا د ایمان درجه دي نو ما پکې صرف د دویمه درجه استعمال کړی د خدای اسمان ته رسولم نو زه غټول ته مچرور د ایمان دغه درجه استعمال وکي خدای پاک بد تاسو له هغه دولت درکې او دغه دولت چې تمنګ به وې غنا ته به اسی غني په جیب کې به ټکنی خو غنا به نو زه دا وایم چې کم کار سره موږ تړلو چې حق کار دی سپینه وینا کول دی دا حق کار دی چې خدای په دې کې سړی ته هغه دولت ورکړي چې کله سړی دغه خوند واخلي به تړلې فافیس نه ښکاري کور ته هم ځي کور والا مور پلار خپل مطلب ماشومان زنانه سوې د چې دغه کې کبات کې یو بغیر د دې نه چې لکه مشهورتیا شهرت دار څخه خپل ځي خو ته پته ده چې زمونږ په ملک کې لکه صحافت صدا سي آسان کار دی هم نه لکه چې دلته چې څوک مړ شي نو اکثر نامعلوم افراد دا ټکي زمونږ په دې تانو کې ډېر عام درج دی دا راته وایي دا سم یو والد شپ د خورا سره ټول عمر ولاړ دا خو دغه چې بس په دې برساتی و ولاړو ساغاړو داړو چې تویل نه چې بچي دا کار مکوي حرام شکه چې زما خپل د جګول نه دا خبره چې توټي دی بس هغه یاره نر بچي زما نر بچي ها البته کله کله زما قربانان ماته نره شانتي وجاړي و چې تنه نو زمون بسي نو دا جمله یا مې کله کله زما د خپل ګراټینګ کی خو سو کوم لحاظ جانا دغه تور سره د پاره هغه تور سره بیا ودرېګم نه چې نیمګړی نیمه خواش وي صحیح ده خپل بچی ته چې ګورم نه هغه بچو ته ورې نه ګورم چې دا چې دغه پسینو باندې خودکش جیکټ اوتړل شي صرف د 2 پیسو د پاره پتاو په مې در خوشي کی بالکل نو ټیک ته زما بچیان زما کور ودان یو وړخته خو زما دا کار چې دی کنه نو دا صرف زمانه ما د کور نه دی بلکې زه دا یو کوشش کوم زه چې د خلکو سره منډه وام نو دا خپل کور او خپل بچی محفوظ کوم ځکه چې کدا به هر بچی دا مستقبل ما محفوظ نه کړ نو دا اور به زما تم بیلم راځي صحیح ده سوله په پاندې سه پروګرامونه خو تاسو په سوشل میډیا زما څومره خېل په ټي وي با کوم خلکو کتلی چې څومره په سوشل میډیا تاسو کلیپونه کتلی بلکې زه به تاسو یو مچاره زه په خپل چې کله نکله کلی تلاړ شمه یا داسي په گاډي کې می وناسته ما نو خلکو په موبایلونو کې ساغه کلیپونه دا کړی وي چې په مختلف ځین کې چاپی وهي دا کوي دلته په زنانو باندې پروګرام تاسو کړی تاسو برخوا چولې و دلته زمونږ په دې سیر ډرامو وغیرہ باندې تاسو پروګرام کړو زم پیرانو خلاف تاسو کړو ایون که زه ما په هغه هوټلو باندې چې پاغي باندې څوک د چاپی والو سوچم نشي کولای د دې خار غټي هوټلو حالت تاسو تلی وي پاغي باندې تاسو چاپی والي کوم پروګرام مونږ ټول نه یادګار دي چې تاسو له
د څه خو سړی همیشه دغه کوي خو سړي د پروګرام چې یاره دا مې ډېر زیات ښه کار کړی دی لہذا ډېر مې هم تپوس دی وکړو دا څومره عجیبه خبره ده چې په دې ټولو پروګرامونو کې زما لپاره دا زه دا نشم ویلی چې دا ټول دې کې به یو پروګرام زما یادګاري نه د ترهګرۍ خلاف جنګ کې زما ډېر پروګرامونه راغلل ما ټیرریزم باندې ډېر زیات کار وکړو بم بلاست فیکټریز چې کوم فیملی بالکل په هغې کې په یو دوه درې پروګرام چې زما ته په ډېر زیات سکون میلاوي صحیح ده مطلب دا خو کومه خبره چې تاسو د ټولو یا د پیرانو دا خو دا دی کې بېشک څه دغه نشته شک نشته چې ښه پروګرامونه دي خو یو پروګرام زما نه هېرېږي نه او هغه ما د یو ماشومې سره کړو چې د هغې رورم په بم کې شهید شو بیا یې پلار رکشه چلوله او هغه پلار چې دی نو هغه هم په بم کې ولګېده صحیح نو هغه رکشه د هغې په کور کې ولاړه وه هغه نوې رکشه وه او هغه سکریپ ته جوړ شو نو ما چې زه چې کور ته لاړم نو ما ورته دا ولې ویره موږ سره 100 روپۍ نشته چې دا رکشه ټیک شي نو دا به وچلي او د هغې کور بلکل روان ویجاړ او بس هسې د خټو یو کوټنۍ او پای کې یو ماشوم هم د هغه لور نو هغې سره ما خبرې کولو نو هغې ما ته یو دوه درې خبرې کړې وې اوس هم ما په سوشل میډیا باندې پروت دی پروګرام نو هغه زما ډېر یادګار دی او په هغې کې ما دومره جړلي وو لکه چې دونه ما د خپل مور په مرګ هم نو جړلی صحیح یعنی ما درې ځایه ډېر زیات جړلي یو د خپل د مور په مرګ یو د هغه کاکې سره د هغې شپږو کالو عمر او یو د اے پي ایس پرې ماشومانو یعنی دا واحد درې څیزونه دي چې په دې زه بالکل لیونی یم نو د یادګارۍ خبر راغلو نو هغه ماشومې دا خبرې چې دي نو دا زما لپاره یو یادګاري خبرې دي او دغه پروګرام هم صحیح ده اوریدونکو یوسف جان نقمندي صاحب زموږ سره خبریال د خیبر ټي وي نن زموږ میلمه دی د هغه سره خبرې تر روانې د هغه د پروګرامونو په حوالې سره یوسف جان نقمندي صاحب یو پروګرام تاسو کړی اوس موده مخکې په ټرک کې تاسو کېناستئ د ځان نم کلینډر جوړ کړی و د ناګومان نه راخوشي شوې او زما شونه کارخانو پورې راغلي وي عموما په ټي وي کې داسې پروګرامونه نشر شي نو حکومت په زر ولګي پولیس معطل کی سسپند کی بداوالی سسپند شو بیا الله خیر سره زما چې څومره خیال لري کارخانو چک پوسټ د پولیس کم از کم اتلس پیری د دې ویډیو کلیپونه د لاس څخه کم نه دا سسپند شوی دي ټیکيږي ولې نه ټیکيږي ځکه نه چې حکومت نشته کنه هیڅ عراق کې به حکومت وي پروانو ایجاد دی دا چې کوم لا سعودي عرب نه 50 رنګه یمن الته به حکومت خو ماته کله کله زم نه خلان مې زکه کړه چې دلته کې حکومت کم دی یار دا پروګرام هم چې کله تیر شنو پدې کې زه جمرو د پورې لاړم صحیح دا مطلب دا آباد نه چې موږ ته غیر پورې لاړم کنه نو پای کې ډېر هر قسمه مطلب لیوز راغله پکې پولیس راغی پکې ایکسایز راغی ټول راغی هغه باندې صرف دونه شو دا وخت اکرم دورانی صرف په اسمبلی کې صرف یو معمولی غونډه کې کړی کړه معمولی شانته او دا غنه پس سمونه شو ما دا څومره لا تعداد پروګرامونو کړ خو تر اوسه پورې ډېر کم داسې شوي دي چې کړه د خپل ځای نه خوځېدلي ډېر کم داسې شوي دي خو ته به دا وایې چې زه بیا هم لګیم دا ولې لہذا ته ما نه دا تپوس وکړه چې ته بیا ولې لګې صحیح ده نو زه به تا ته وایم لہذا که بدلون راځي او که نه راځي خو زه دا کار ځکه کوم چې ما ته دا احساس وي چې زه ژوندی یم صحیح بس نو په دې کې ډېر خلک کړو او ما اوس هم یو انویسټیګیشن سټوري ورکړې ده 2 ورځې نه کې په سوشل میډیا پرته ده هېڅ قسمه څه کړش کړوس مې ونه رېده ما وی چې په هغې باندې یو غوبل به پې جوړ شي وایي به چې بی دا ککړ کسان موږ ګیر کړو خو افسوس خبره دا ده چې موږ څه ورته وایي موږ خرڅ شو په خپلو سمجوتو په خپلو مفاداتو په مصلحتونو پېښې په خپلو بنګلو ټیک شوه او د بچو مستقبل او د خپل دورشل د ګېډ غم را سره دی بهر نه یو خبر بعد ملک روان دی خو ما سره د خپل دورشل غم دی بس دغه سوچ مونږ ټول لیونی کړي یو ستا اداره مونږ چې وګورو نو څومره پورې تعالی فری هینډر کوي آیا داسې پروګرامونه شته چې هغه ستا خیبر ټي وي انتظامي منې کړي قطعا بالکل بالکل کله هم داسې نه شوي چې داسې یو پروګرام مونږ کړي وو هغې بلکې هغې دي کې زما روکاټ نه جوړ شوی دا هم د خدای پاک ډېر لوی احسان دی عموما ادارو کې تاسو ته پته ده چې دا یو لویه مسله چې دا مه چلوه اشتهاري پارټي ده هم په دې صحافتي دنیا کې یو دا دغې چې د اشتهاري پارټي ده دله مه ورځه بس زه خدای پاک ساتلي مه لحاظه د دې څیز نه لکه دا دغې پروګرامونه هم څومره کړي خبره به کم از کم 0 ته رسېدلي
نو په دې کې مختلف پروګرامونه دي. مطلب زما بیټ هم د وخت سره چینج کیږي. یو خیبروار زما د اتم کال چې روان دی صحیح خیبرواچ، د هغې نه علاوه لوطن هزار ننګیالې ما سره سمانو شو، هغه په ایجوکیشن باندې مو کو، هغه بنیاد محافظ تحصیلات دا پروګرامونه دي چې موږ کوو لګي. او خدای او د خدای رحم دی یاران دعاګانې چې کوم پروګرام کو خدای پکې برکت هم دي. صحیح. نو بس سلسله را روانه ده. یوسف جان عثماني صاحب پروګرامونه خو تاسو خپل وویل چې دا پروګرامونه دي ورانه کوم ځای کې دي؟ په مونږ کې دي، په هر یو سړي کې دي. مونږ کله خپل ضمیر ته نه ګورو، د خپل ځان احتساب نه کوو. صحیح. ٹھیک شو جی، خپل درشل خپل کور کې نه ګورو، بهر چې راشو نو زمونږ نیوکې په خلکو وي، په حکومت هم وي، په ګاونډي وي، په یار هم وي، په دوست هم وي، په استاد هم وي، په انجینیر هم وي. خو به عزت د انسان د خپل ځان احتساب کله هم نه دی کړی. صحیح ده. د نیکۍ د آغاز چې کم سړی کم معاشره یا کم قومونو د خپل ځانه کړی ده کنه جی، نه عمر له ترقي کړی ده. موږ به حیثیت یو قوم چې نو کله هم محب وطن نیو پاتې شوی. صحیح ده. بلکې زه چې تک دې هغه کیلکولیشن نو باسم نو موږ وطن دشمن غونډه کې خلک یو. موږ د وطن سره مینه نه کوو، خپل ځان سره مینه، خپل ځان سره مینه کوو، خپل بچو سره مینه کوو. موږ د ګاونډي یا یتیم بچی سره مینه نه کوو. صحیح ده. ټیک موږ تاسو ګورئ زموږ په وطن کې څومره غریبي ده، څومره نیستی ده. ټیک شو، یو وخت بچا سره د رزق درک نه لګي، خو بل وخت په لحاظه په دې سړکونو باندې هغه گاډي هم ویني چې به اوس میدان ته راغلی، خو ما تاسو سره هغه گاډي هم د پلازو یو لوی چې وته وګورئ لړۍ رواني، او بل وخت به څونه غریبي وي. صحیح ده. نو دینه چې کله ستا په معاشره کې د بلډینګونو او د گاډو دغه شانزور بل وخت ستا په وطن کې د 70% خلک چې کم د غربت د کرخې نخکله خکته ژوند دی، نو پېښ دا معاشره کله هم ترقي نشي کولی. دلته کې جی زه د دې سره یو بل تړلی سوال کوم چې آیا د دې وراني لکه زموږ خلک حکومت تو دغه دی عموما چې د خلکو سره موږ نالي خراب شي به د حکومت نه دا کړی نو بس دا د غوی د لاس لارې نه دا کړی دا د غوی د لاس راغلی. زه به تاسو سمبل یو ښکارا دغه کوم بلکې په پروګرام په اخره کې په کار چې ما ویلې، خو په هالند کې یو ماشوم د یو خپل ډیم خوا سره تیرېده، الته چې کوم د ازمکه کم ده نو د سین اړخ ته وی غزه دریابونه چې کوم د ډیمونه جوړ کړی دي او غزه نیولې د سین نو هغه مازیګر ماخام ټیم چې هغه ته په ډیم کې سورې شوی الته واړو ډیمونه نو هغه ویل چې په دلار به سوګزیو کدا سورې ز بیا زمو بلدیه خبرو مو بیا راځم د سورې بغړ شوی د دې نقصان او خطر نو خدای چې زه به دې کوونی په دلار به سوګزي اوازم منې کوم هغه خپل خیلاس هغه سوره کې ورک او د ولې او تاړم کې چوب باندې کی صحیح قدرت ته ګور هالند یخ ملګونو کې دغه شمیره کې پاغ ما خام پاغ لار اړو سوکلان اړه سار چې خلک نو ماشوم پاغ کې به وښه پروت خدای غلاس اق ځای کې د کوم زی خلک چې لکه د خپل لغه داخل دارنګ د خپل ملک متعلق سوچ کی مونږ جی په فورت ایئر کې په خو پتن چې واستل کنه کاغه مخونه زمونږ یو دغه چیرې یو کوڅه کې مطلب خخت باندې کوڅه په خښول او به پلان کې کا واده او هغه پکې یو شیخ خخ کو به چې کوم بل خخ کا چا نغری ته خخت ضرورت لار نه وست به لار قشان کاغه وګا شو زمونږ مخونه کاغه د حکومت سیموار دي او ما خبره زمونږ مخونه کاغه دي ور د خپل کوڅې مثال بدل درکو استاد کلی زما د کلی کوڅه چناله بند شم انتظار کوشش چې د جمعدار برازي به بیلر کوم بالکل یو کس په داسې نه چې بلچو ورړم کې په دې خاري کې به خبرو په دې خاري کې د تګ لارني یو کس په د غونډي بارونه چې خپل بلچرو بس یا بدناله صفا کی صحیح یعنی دا به مونږ بلدیه ته یا د کمیټې یا جمعدار ته غرزولي نو که چې په میاش کې مرانه غنو زمونږ ناره به داسې روچته چې زمونږ درشل ته برادر نشي نو مونږ چې په خپل کار کې په خپل مالت کې دونه دغه سسترويخ کاریو نو بیا به زمونږ نور سوچ سي یوسف جان په دې پروګرام په توسط سره بلکې تاسو کې چرته دا پروګرام کوي زمونږ د ګندګۍ د ډیر د پاره یو ټوکري یو ډیر ټوکري لګېدلی ا ټوکري نه ډکره ټوکري خو شاړه دا یو مثال چې تاسو وړاندې کوم دغه شان دی همدغه شان ده زمونږ ذمہواری سره زمونږ ذمہواری دا چې کم از کم لکشان سوچو کو بچی لک تربیت پر ځکه چې موږ سره په کور کې بچی راغټي او دا فوجي چې د میدان ته روزي او دې بجنګ کوي یو خدای چې به حیثیت یو مسلمان دی یو پښتون چې زمونږ دین چې د کنه موږ له هر سره کړی دي تا ته دا مو چې ستا صفای نصفي